بسم الله الرحمن الرحيم. باب اليمين. خجی منگ ویلیو پا دعوی کی باول نمبر مدعی گواهان پیش کئی او کاغا سرا گواهان نو او د مدعا علیه د قسم مطالبه وکړل نو به مدعا علیه ته قسم ورکول کیږي. نو تر اوسه داغه بیان وشو، اوس د یمین بیان کړي. نو اوله مسله به ذکر کړي کله چې مدعی وي چې ما سره گواهان حاضر دي، خبر یعنی خار کی گواهان دي، خار کی خوره کی کنیر اوله مدی مدعا علیه ته قاضی صاحب قسم ورکا. نو قاضی به مدعا علیه ته قسم ورکي، امام سے وینه نه به ورکي. لاړ شي گواهان دی راولي کنه چې گواهان وی به قسم مسله نه. او امام ابو یوسف رحم الله وی ورکول شي مدعا علیه ته قسم ورکول شي. او مفتع به قول بدی مسله کې د امام صاحب دی. یو دا شولا خار کی گواهانو مسله وا. دویم مسله دا ده که مدعی وی چې ما سره د قاضي په مجلس کې گواهان دي خو زه گواهان نه پیش کوم، مدعا علیه دی را ته قسم وکي، نو دا حق ده نشته، دا اتفاقی مسله ده. او وجه دا ده که چېرې مدعا علیه ته قسم ورکي. بیم مسله دا ده که مدعی 15 کاله پس 10 منټه پس 20 ورځې پس گواهان پیش کړي، قسم قصه ختمیږي، نو قسم ولې ورکړي چې بزول دا اتفاقی ده. او که چېرې مدعی وایي زما گواهان د خار نم بار دي، لہذا قاضي صاحب مدعا علیه ته قسم ورکا، نو دې صورت کې ټول اتفاق دی مدعا علیه ته به قسم ورلګي تیز کا، مدعا علیه ته به قسم ورکوي. نو مجموعي ته ورڅو مسلې شوې درې. مجلس قضا کې گواهان موجود دي، قاضي صاحب مدعا علیه ته قسم ورکا نه به ورکوي. د خار نه بار گواهان دي، قاضي صاحب قسم مدعا علیه ته ورکا، دې صورت کې به ورکوي. خار کې دي دا اختلافي مسله ده، کتاب کې دا ذکر ده. نو امام صاحب رحم الله وی نه به ورکوي، امام ابو یوسف رحم الله وی قسم به ورکوي. فتوا د امام صاحب رحم الله بقول لګوري. واذا قال المدعي کله چې وی مدعي لبینه حاضره، زما د بار گواهان دي حاضر، وطلب اليمين او مطالبه د قسم وکي چې مدعا علیه ته قسم ورکړي شي. لم يستحلف قاضي به مطالبه د قسم دا د مدعا علیه نه کوي، یا د مدعی به مطالبه نه کوي. عند ابي حنیفه رحمه الله معنی دغه متن د مسلې دا ده چې حاضره فی المصر، مصر کې گواهان حاضر دي، دغه مسله ده. نو بدی کې وقال ابو یوسف رحم الله فرمای یستحلف طلب د قسم کول شي، ولی لان الیمین ذک یمین حقه، دا د مدعی حق دی. مونږ ویلو حدیث کې کنه لک بینه ساره بار گواهان دی او به ساره بار قسم دی، نو قسم دا د مدعی حق دی. بالحدیث المعروف، او څو کوئی حدیث معروف نه مراد د نبی علیہ السلام دا قول البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، علی ویلی علی، نو په مدعا علیه منکر باندې قسم واجب دی. د چا حق دی چې واجب دی؟ د مدعی. نو فاذا طالبه کله چې مدعی مطالبه وکي مدعا علیه نبی د یمین، یجیبه مدعا علیه با جواب ورکي، قسم به ورته کوي. ولی ابي حنیفه رحمه الله امام سے ورته وی ګوره د یمین خو مرتب په گواهانو دی، په عجز د گواهانو دی، چې سړی کله د گواهانو را وستلو نه عاجز شي نو علی یمین دی. نو دا خو لانه دی عجز خار کې دی که نارای دی. ولی ابي حنیفه رحمه الله ان ثبوت الحق، ثبوت د حق فی الیمین په قسم باندې دا مرتب دی علی العجز، یعنی اقامت البینه، چې سړی عاجز شي د قائمولو د گواهانو نه. لما روینا د حدیث کې مونږ ویلو اول الک بین اول دا فلا یکون یمین نه دی حق د دونه بغیر د عجز د بینینا، کما اذا كانت البینه حاضره فی المجلس. دا مثلا ویلو لکه گواهان چې په مجلس کې حاضر وي او وی قاضي سے مدعا علیه دی قسم وکي، قسم مطالبه ټیک نه ده. اوس امام محمد رحم الله چا سره مرګره دی، نو وی و محمد مع ابي يوسف رحمه الله، دا د امام ابو یوسف رحم الله سره مرګره دی.
فيما ذکر والخصاب هغه صورت کې هغه مسله کې یادو مکه چې خصاب ذکر کړی دا یعنی امام خصاب د امام ابو یوسف رحم الله سره مرګره کړي وما ابي حنیفه د امام سب سره مرګره دي فيما باغ مسله کې یادو کوم چې امام طحاوی ذکر کړي یا فيما قول یاد کړي اغه رای یاد کړي فيما اغه رای کوم چې امام خصاب ذکر کړي اغه رای کوم چې امام طحاوی ذکر کړي رحمهم الله قال قدري مولا فرمای ولا ترد اليمين على المدعي برګوري جی زمنګ د حنف مسلک دا دی مدعي ته قسم نشور کوله هغه معنی گواهان دي امام شافعي رحمه الله وی مدعي بګواهان پیش کړي کاغه سره گواهان نو مدعا علیه ته قسم وی کاغه د قسم نه انکار وکړو بس به واپس مدعي ته قسم وی مدعي ته قسم ورکړي نمو وېدا سنشتره بس چې مدعا علیه قسم کو خبره ختمه او انکار یو کو د مدعي حق ثابت شو ولا ترد اليمين يمين بنو واپس کی علی المدعي باندې لقول عليه السلام د وجه نبی له صلوات و سلام د دې قولنا البينه على المدعي بینه بمدعي واليمين على من انكر او يمين باچا د څوک چې انکار وکي نو تاسو ګوري قسمه نبی له صلوات و سلام تقسیم وکړلو گواهان بمدعی و قسم با مدعا علیه باندې والقسمت تنافی الشرکه قسمت خو شرکت منافی دی چې تقسیم هم دي چې عبید الله شریک می قسم کې دواړه دانش کې دي بل دا وجعل نبی علیہ السلام وګرځول جنس یمین په منکر وګرځول والیمین علی من انکر دا څه ده کنه والیمین جنس یمین چره فرد د یمین یا د یمین د جنس دلان چې څومره افراد دی ټول علامن انکر معنی دي نو د جنس نه یو فرد چې د پاتې کیږي چې به موږ مدعي تر واړو نه پاتې کیږي د جنس ټول افراد وي په منکر دي د یمین ټول افراد په منکر دي نو جنس نه خو فرد پاتې کیږي نه چې موږ یو فرد په مدعیم دي وجعل نبی علیہ السلام وګرځولو جنس یمین علی المنکرین ایمان علی المنکرین باندې وليس وراء الجنس شیء د جنس نه خو څه نشته نو چا به موږ مدعي تر واړو وفي خلاف الشافعي بده مسله کې امام شافعي رحم الله خلاف دی هغه مدعي ته قسم ورکور روانه ده دو مسلې درېما قدري مولا فرمایي ولا تقبل بينه صاحب اليد في الملك المطلق وبينه الخارج ولا تاسو لک بر وګوري قدري مسله هم دغه ځای پورې د فلم الملك المطلق پورې وبينه الخارج ولا د قدري کې نشته او دلته صاحب د قدري وقاعده ذکر کړي اندازین کې نه وای پخا دو قاعده چی یو صاحب الید د چا چې قبضه وي یو او دویم چې هغه د ملک مطلق دا وکیل کزه ما سره کتاب دی رزما کتاب دی او زویم دا زما دی ملک مطلق معنی سبب ذکر نه کوم ول زما دی اخیسته مې د چاره ته بکړې میراث کرته ملاو شوه دا ذکر نه کما چې دا ذکر شي کنه سبب ذکر شي زکه مالکم چې اخیسته مې دی هبک شوه راته دی میراث کرته ملاو دی یو ته ملک مقید وای او چې دا ذکر نشي به وته څه وای نو څوک چې قابض هم یو صاحب ید یو او داوه د ملک مطلق هم کوي دوا د گواهان باندې قبليږي یاد ساتي دا اصل کې منکری د معنی یمین وي د گواهان به نه قبليږي پوه شوي خبره معنی بس دا قاعده ده خدلته وسره بل مسله ذکر کړی دا نو که څوک صاحبیت نه دی هغه گواهان راوړو دا هغه گواهان به قبليږي به ولای ذکر ده نه قبليږي نو دا هغه به قبليږي دا کتاب زما قبضه کې ما ول لازم دي د یوسف وینه د ازما دي دا خارج دي دا قبضه کې نه دي نو ګوان ما مر وستل غمر وستل زما ګوان بنه قبليږي زه خو منکر یم دا به قبليږي دا باغی تفریم د چې ګوان به بچای مدعی باندې بای مدعی باندې ګوان نشتا ولا تقبلون بقبليږي بینه صاحب الید بینه صاحب الید یعنی قابض یو قید شو فی الملک المطلق چې ملک مطلق داوا کوي بینه د خارج چی دا اولاوی امام شافعی رحم الله و نجی وې د صاحب الید ک بینه پیش کړه اولاده
ولی داغه قبضم ده او بینم ده او د دې خارج صرف بینه ده نو هغه مضبوط شو قبضه د وجنه او ترجیح ملاو شو. وقال الشافعي رحمه الله يقضي قضيب بسلكي ببينه ذي اليد ببينه ذي اليد وللاعتدادها باليد زکه داغه بینه مضبوطه شولا باليد د قبضه په وجه فيقوي الظهور ظهور باغی کې حق قوي شو ظاهر شولا چې ملک داغه دی. وصور کن نتاج ودا د نتاج پشان شولا د نکاح بشان شولا داود ملک شولا مال اتاق داغه بشان استیلات بشان تدبیر بشان. نتاج څه مطلب ما ته متوجه شي ما سره چیلې د بالفرض او زوی مدا زما د چیلې بچي د دازه کزما ده قبضه مم ده او داود نتاج ویل کیږي چې زما د دې مور زما او دای زما په قبضه کې و چې دای راوړي دا مطلب دی. یوسف وای چې نه هغه خارج دی دا چیلې زما ده او زما د چیلې بچي ده نو ګوان زم پیش کوم غیم پیش کی دلته د ذلیت ګواهان له اعتبار دی د چا امام شافعي رحمه الله یو راشه دویم نکاح یو جنې د زما په قبضه کې ده او زه هم دا زما په نکاح کې دا ما ورسره نکاح کړی یوسف وای ما ورسره نکاح کړی او په قبضه کې زما ده نو دلتم د بینه د صاحب الید دا راجح ده. دوا ملک مال اعتاق یو غلام د زوی زما په قبضه کې وس آزاد دی زوی چې دا زما او ما آزاد کړی دی او یوسف وای هغه قبضه کې نه دی ما آزاد کړی دی نه به د چا ملک ولا حسابيږي ولا به د چای د چا چې قبضه خبره و بینه ما امر واستغم ترجیح قبضه ولا لملاو شو د سیده کنه څو شو درې استیلاد یو وینځه ده زما په قبضه کې راوزو دا وکم د زما ولادت ده یوسف خارج دی غوي نظم ولادت ده نو د چا په قبضه کې چې د زما ګواهانو له اعتباري څو شو څلور تدبیر یو غلام زما په قبضه کې راځم دا زما غلام دی ما مدبر کړي یوسف وینه ما مدبر کړي دی نه دا چا په قبضه کې دغه بینه دواړه راوستله ټول صورتونه کې نه د قبضه ولا بینه با ولای امام شافعي رحم الله وای د ټول صورتونه کې چې د قبضه ولا بینه اولاد نو مخکې مسله چې کوم ذکر شوله چې یو داود ملک مطلق کوي او قابض دی او بل خارج دی او ګوان دواړه راوستل د ملک مطلق والا ګواهان چې څوک چې قابض دی هغه به راجح وي نه رسېږي. وصور دا به وګرځي کن نتاجي لکه یو سړی چې د نتاج داوا کوي بینه پیش کیو ون نکاح بشان و داود ملک مال اعتاق داود ملک یې خو آزاد کړی مم دی او الاستیلاد او التدبیر ټول می قسم وکړه لکنه ولنا موږ ورته وایو موږ څوې برګوري شي زو د مخفل متن ولا مسله زویم دا کتاب زما دی بس دومره وېما او قبضه مم ده او ګواهان پیش کما یوسف وای دغه زما دی هغه ګواهان پیش کی نو بینه چې کم ډیر شی ثابتې دغه بینه له اعتباري ښه چې اثبات زید کوي هغه بینه له پویږي دلته د خارج بینه زید اثبات کوي ولی دا څه چې قابض دی زه دا قبضه دا د ملک دلیل دی دا قبضه د خپل په دې خبره دلیل دی چې ملک زمانه دا مسله براشي ان شاء الله قبضه چی دا د ملک څه دلیل نو زه مالک ما په دې معنی دلالت قبضه کوي پاتې شول بینه هغه شی نه ثابتې صرف په دې ملک تاکید پیدا کوي بس صرف او صرف قبضه کې څه کوي تاکید پیدا کوي نور اثبات نه کوي او ملک او قبضه د مخ کې نه کړی دی او د خارج ولا بینه باقاعده اثبات د ملک نو د چا بینو زیات اثبات وکړلو د خارج وال او د چا بینه چې زیات اثبات کوي دا هغه معتبر اینو پوه نه شوی مسله او ته ګورئ ولنا موږ د بار دلیل دی ان بینه الخارج بینه د خارج چې اکثر اثباتا د زیات اثبات ولدا په علم د قاضي کې او اظهارا یا زیات اظهار کوي په واقع کې عام خلکو بنز لأن قدر ما زکه په اندازې د هغه اثبت الید کم جیت ثابت کړي د قابض ید چې څومره ملک ثابت کړي څومره به کار کړي لا یثبته دغه نه ثابتې بینه د ذلیت دغه شی نه ثابتې ځکه به خو تحصیل حاصل راځي نو هغه صرف پکې زیتی شی راولي تاکید
نه رسي به اذ اليد دلیل اذ اليد ید چې دلیل مطلق الملک هغه دلیل د مطلق ملک دی نو ید ملک مخکې نه ثابت کړی دی نو څومره ملک چې ید ثابت کړي دومره اندازه منی بینه نه ثابتې د صاحب الید ولا بینه بلکې د دې نه زائد چې ثابتې چې هغه تاکید دی او د خارج ولا باقاعده ملک ثابتې تاسو پوه شولې کنو هغه نور مسلو سره چې به خلاف النتاج مریسه تاسو لږ متوجه شئ ما ویل چې زما راغه مسله وکنه ځکه زما د چيلې بچی دا غویل زما ده نو دلته مریسه زم په گواهانو باندې دا ثابتو چې زما د چيلې بچی دا یاد ساتئ خارج هم دا ثابتې چې زما د چيلې بچی دا نو دواړه یو شان دي ښا او سره زما قبضم ده نو دا زائد شوله نو ځکه دی گواهان له ترجیح ده ځکه زما قبضه چې و نفس قبضه اهو زما ملک ثابتې ټیک ده چې دا چيلې زما ده خو قبضه خدا ټکه نه ثابتې چې زما د چيلې بچیم ده دا ثابتې قبضه پتن لګي بوې شوي کنه قبضه صرف څه ثابتې ملک دا خو نه ثابتې چې زما د چيلې بچیم ده دا ز په گواهانو ثابتو ما خارج یوسف بن په گواهانو ثابتې نو دواړو گواهان یو شان اثبات شو ورسره زما څم ده یادم دې نو ځکه تی کی ترجیح و نه رسي به دغه شان بل څه نکاح کې زما خزه ده هغه زما ده زم گواهان پیش کم هغه پیش کم دا دواړه یو شان شو پاتې شو زما ملک خو نکاح نه ثابت دي چې په قبضه کې جنې نو ولیا به خزي دا ثابت دي نو ملک دلته نکاح نه ثابت دي نو په کوم شي چې گواهان پیش کیه د دوړ یو شان شو دغه شان بل داوود ملک مال عتاق چې غلام زما دي اما آزاد کړي دي نو مری چې ملک چې کوم دی دا دانه ثابت دي چې آزاد کړي هم دي دلته په دغه باندې گواهان دي یو پیش کوي بل هم پیش کوي ځان له ولا ثابت دي نو قبضه خو سره ملک ثابت دي عتاق خو نه ثابت دي هلته گواهان دواړه بچا کې راغلي ملک ما عتاق کې راغلي دي دغه شان ملک صرف دا ثابت دي قبضه چې دا وینځ استاده دا خو نه ثابت دي چې هم ولدم دي دا نو بدی گواهان پیش کوي او بل هم پیش کوي نو دواړه گواهان یو شان شو دغه شان قبضه صرف دا ثابت دي چې دا غلام دی دا خو نه ثابت دي چې مدبر دی نو په گواهانو ثابت دي بل هم په گواهانو ثابت دي دواړه څه شو برابر شو پوه نه شي به وته وګورئ لأن اليد چې لا تدل عليه دا دلالت په نتاج نه کوي قبضه نتاج باندې دلالت نه کوي دغه شان قبضه دا دلالت علی الاعتاق نه کوي سید د غلام په ملک کې کول دویم صورت کې وخته دغه شان بنکاح دغه شان استیلاد دغه شان تدویر وعلى الولاء ثابت بها كم ولا چې ثابتيږي په ګوانو سره تاسو پیږي په دې دغه سره په ګوانو سره وېد کړي کنه لږ صبر څو شي لګولې صلی سم او کې نشته سیدا وعلى الولاء نو څه د بیغو کې دی ښا بخلاف النتاج په خلاف د نتاج معنی لأن اليد چې قبضه دا خو دلالت په نتاج نه کوي صرف په ملکی کوي وکذا دغه شان قبضه چې د دلالت په اعتاق نه کوي صرف د غلام په ملکی کوي وخته دغه شان د نور والا وعلى الولا په ولا باندې هغه ولا چې کوم ثابتيږي به دغه مذکوره شیو باندې لکه تدبیر استیلاد وغیرہ کې ولا ثابتيږي کنه اعتاق کې نو دغه ولا دا ملک سره قبضه سره نه ثابتيږي په ګوانو ثابتيږي نو ګوان د دوړو یو شان اثباتن شو د بل ور سره قبضم ده قال قدر مولا فرمای و اذا نکل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بالنكول والزمه مدعى عليه انتهي اسانه مساله کله چې مدعى عليه د قسم نه انکار وکي نو بس به قاضي د مدعي په حق کې فیصله کوي نو کګوان مدعي را وسلم مدعا فیصله به مدعي په حق کې کوي کګوان نو قاضي مدعا علی له قسم ورکول او انکار وکړلو نو دې صورت کې به مدعا چاته ورکو مدعي ته پوه شولې و اذا نکل المدعا علی کله چې انکار مدعا علی وکي عن الیمین قضا علیه قاضي به فیصله د مدعا علی په خلاف کوي بالنکولی د قسم د انکار په وجه والزمه او قاضي بلازمي په مدعا علی باندې ما هغه مدعا ادعا علیه کم شداوه چې مدعی کړي و بد امام شافعی رحم الله وینا چې مدعا علی انکار وکړلو کنه
ډایرک به د مدعي په حق کې فیصله نه کوي بلکې اوس به راواپس شي قسم بچاته ورکوي مدعي ته نو که قسم یې وکړو اوس به فیصله کوي که قسم نه انکار وکړو بیا به د مدعي په لاس کې پرېږدي لا یقضي قاضي به فیصله نه کوي به نقول باندې د قسم نه انکار باندې بل يرد اليمين به واپس کوي المدعي باندې فاذا حلف كشر مدعي قسم وکړو یقضي نو قاضي به فیصله به دغه په قسم کوي لأن النقول ولی برګور یلکه مدعي چې د قسم نه انکار وکړي دغه احتمال شته چې پناه کوي ځکه قسم نه کوي یو دغه دا احتمال شته چې په حق دی خو مړه بس د الله د نوم خیال ساتي رښتیا او قسم هم نه کوي احتمال پیدا شو کنه شو اوس پته نه لګي چې حق د مدعا علیه دی کنه دی پته نه لګي اچھا د قسم نه انکار کوي د دې دا مطلب نه دی چې حق داغه نه دی او حق د مدعي دی هغه دا مطلب کې دی چې حق دی خو بس قسم یې نه کوي او دا مطلب کې دی چې حق نه دی ځکه نه کوي نراشي مدعي ته مدعي له قسم ور کوي نغه چې قسم وکړلو خبره به خو واضح شي چې حق د دی بس به دل ورکو پوه شوي به کماله لأن النقول ذکر مدعی چې د قسم نه انکار وکي دغه نقول يحتمل احتمال لري التورع چې دا ځان بچ کې یعنی الیمین الکاذبه حق نشته نو بدرغه قسم نشي کوله او دغه شان احتمال لري والترفع دا ځان بچ کې یعنی الصادقه ځان غټ بر ساتي د رښتیا او د قسم نه مرکه کې قسم کول ټیک نه دي برښتیا هم نه کومه و اشتباه الحال او احتمال د اشتباه الحال لري چې حق د مدعا علیه دی کني دی حال مشتبه شو نو فلا ينتسب حجتا نقول دا نو دريږي حجت مال احتمالي چې کله احتمالات پکې پیدا شو او یمین د مدعي چې قسم وکړو بس دا دلیل د ظهور دی که خبره خوازه شولا فيصار اليه دي تبرازي ولنا من وايو مليسب ان النقول دا مدعي چې قسم نه انکار وکي کنه نو د صاحبانو بنظمانه دا اقرار دی د دې چې د مدعي رباني حق دی بس دا اقرار دی وردی کی وس او د امام سے بنظمانه اقرار نه دی بدل دی بدل معنی دا د بیزي اقرار نکوم توجه بس قسم نکوم او د قسم په بدله کې دا کم حق دا وجه کوي هم دا ورل ورکوم او درواله بس دا ورکوم دا خرچه کوم او قسم نه ځان بچ کوم نو کدوړو صورتونه کې وی کې اقراری مدعي تری ورکی خبره ختمه او که بدلی مدعي ته به ورکی نه رسې به او ته وګورئ مونږ وایو نو کول چره دل دلالت کې علاقهونی بده خبره مانی چې دا مدعا علیه باطلن دا باطل له دغه مدعا حق چې دا خرج کوي او ځان د قسم نه بچ کوي او مقرن یا اقرار دی را صاحبانو بنظمانه اذ لولا ذالک زکه کچری دا دوړ ټکی نه وي بس به خو به قسم کړي وي لاقدم علی الیمین په یمین به اقدام کړي وي اقامت للواجب زکه دمان یو کار واجب خو سره به خامخا کې یمین خو به واجب دی به خامخا کولی او دغه شان ودفع للضرر او دفع د ضرر به هم کولې د ځان نه ګوره یو خود باندې ضرر دی بل بداوه کوي قسم به واجب هم دی نو واجب کار به کړی وي کنه خو چې دا واجب کار نه کوي نو دوه کارو کې دی یا خو اقرار کوي چې ټیک د حق دی ربانی د یمین ځکه نه کوي او یا بدل کوي د مدعا دی ورکه مو قسم نه کوم نو راجح شول دغه جانب محتمل معنی هم دا راجح شول بس یا اقرار دی یا بدل دی ولا وجه لرد اليمين على المدعي او منګ یمین مدعي ته نشو واپس کولای لما قدمنا دا خبره مخکم ذکر کړی و چې نبی له سلام تقسیم کړی دا شرکت منافی دی قال قدر مولا فرمایي وهم بغي للقاضي برګوري قاضي له بکار د چې مدعي ته وای چې به تعالی غره قسم در کوم قسم نه کړي انکار وکړو دغه مدعا به مدعي ته ور کوم یاد ساته خبرداري وته ورکی دا ورله مناسب ده او رستو براشي وي درې بری دی ته وي قسم وکا کني دغه حق هغه ته ور کوم یو قسم وکا کني هغه حق هغه ته ور کوم دغه شان درې بری وته وي وينبغي مناسبه قاضي ته يقول چې وي له مدعا علي ته اني اعرض عليك اليمين پتا قسم پیش کوم ثلاثا درې بری وته پیش کئ فإن حلفت قسم یو فإن حلفت
قسم دی وکړو نو بس ډېره ښه ده والا وکړو دې نه کو نو فقضیتو فیصله کوم علیک استا په خلاف بما دا هغه حق ادعا چې کوم مدعي دعوی کړي وهذا الانذار دا ویره ده خلک ګوره یاد ساتي وی ير ور کوي حق د عالمه دا انذار چې لاعلامه دا اصل کې داغه د خبرداري د پاره د چې مدعا علیه خبر شي بل حکم چې ما په خلاف به حکم فیصله کیږي تاسو په شولې اذ هو موضع الخفاء و اذا زید خفاء ده ذکر اختلافي مسله ده دا به ځکه ور کوي قاضي به ته دا ځکه وي قسم وک کني ورستا په خلاف فیصله کوم دا به ولېږي د کې دې شي د مدعا زین کې دی چې امام شافعي رحم الله درای موافق کار بکې کزه انکار وکم به به مدعي ته قسم ورکې نو خیر د انکار به وکم دلته به خبر واضح ہے چې هغه ته قسم مسم نور کوم ستا خلاف فیصله کوم دا خبره وکا نه رسېبي ناغه ته خبردارې د فیصله ورکې فیصله بستا خلاف کیږي قال قدري مولا فرمای فاذا کرر العرض کچری دا عرض د قسم دای پیش کړو بدبانی ثلاث مرات درې پیری به خبر وته وکړه او غبه من قسم ونکو نو قضا عليه بالنقول بس په فیصله د قسم د انکار او شی مدعي په حق کې بوشي وهذا التکرار دا تکرار درې پیری ذکر الخصاب ذکر کړي لزیاده الاحتیاط د پاره والمبالغه یو دې د پاره چې مبالغه راشي فی الاء العذر په اظهار د عذر کې چلکه غوړې دا تاسو غوړې د عذر اظهار کوم او خلاف به فیصله کوم تکړه قسم وکړه کوو دې نکړلو بما د عذر دی به دغه د پاره فیصله کوم فم المذهب ارچ مذهب دې کنه نو هغه دار چيو پیره ورته ویلو او هغه انکار وکړو کنه ای سکوت کو قسم یې کوم فیصله کولې شي لبته احتیاط داري چې څو پیری وته وي درې ارچ مذهب دې نفس مسله ده هغه د انه لو قضا کله چې کچری قاضي فیصله وکي بن نقول دې د انکار معنی بعد العرض مرتن پس دا غنه چې عرض یو پیر کړی جاز جایز د لما قدمنا ځکه مونږ ویلي نفس نقول دا بدل یا اقرار دی بس خبر ختمه نو صحیح دا صحیح د خبر هل اول کې اولاد احتیاط دی وکي ثم نقول دا مدعی چې قسم نه انکار کوي دا کله حقيقي به قسم نکوم او کله حکمي سکوت وکي سکوت دا انکار دی ثم النقول قد يكون حقيقيا كقول لك مدعي ولا احلف وقد يكون حكميا بان يسكت سكوتك وحكم د سکوتم حکم د اول بشان د انکار بشان د اعلی چې د خبرونه تمانی نه موجود کا اذا علم کله چې قاضي ته علم وي چې انه لا افت به چې مدعي کې صافت نشته نه من طرش کون نه ده او خرس ګون نه ده والسيم سيم مسره ده قال قدري مولا به فرمای وان كانت الدعوه نکاحا لم يستحلف المنكر مې سمون ویلو مدعا عليه منکر ته قسم ورکول کیږي دا څه نه شي د امام ابراهيم الله فرمای التب مدعا عليه ته منکر ته قسم نه ورکول کیږي صاحبین وی دو کې ونه ورکول کیږي بقيه وو کې ورکول کیږي او فتوا د صاحبانو په قول الله پوه شولې پغې کې یو نکاح ده یو سړی په خزه دا وو کې تزما خزای هغه انکار کوي یا خزه دا وب سړیو کې تزما خاون انکار کوي نڅوک چې دا وکي باغ گواهان دي هغه سره گواهان نو مقابل به قسم کوي کنه امام سے وینه به کوي مدعي قسم نشي ورکوي او صاحبین وی ورکول شي پوه شي به وګوره وین كانت الدعوه کچری و دعوه نکاح نکاوا لم يستحلف قسم بنور کول شي منکر تا عند ابي حنيفه رحم الله ولا يستحلف او امام ولا يستحلف او قسم بني شي ور کوله عند د امام سے بنسبانی په نکاح کې د دې صورت خو مې ویلو کله دغه شان رجعت کې عدت تیر خاون وی ما رجو کړي خزه وی نه دی دا کړي خاون سره گواهان نو خزه له قسم نشتا ای برعکس ک والفي في الاله یا دغه شان في في الاله د رجوع په اله کې اوسلې خزه دی ویلي کچري څلور میشتو کې د نږدې نشمنو نه قسم دې څلور میشتې وزتا ته نه نږدې کېږم نو تاسو ته اله حکم یاد دی ک څلور میشتو کې ونږدې شو د قسم کفاره ده کو نږدې نشو طلاق باین واقع کیږي دا سیم ویلو کنه نو بس څلور میشتې تیر شولې خاون وي ما رجوع کړي خزه وي نه ده منکر له قسم نشته یا برعکس کا والرق
غلام وی مولا زتا آزاد کړي، مولا وی نه می آزاد کړي. نو دلته مدعی سره ګوان نشته، څوک هم دی دواړه صورت جوړیږي. او منکر لا امام سے وی قسم نشته، صاحبین وشتا. والاستیلا دی استیلا صورت کتاب کې خپل ذکر دی. والنسب الکه دغه زما زوی دی، هغه وی زوی دی نه ما، یا هغه وی د زما بلار زم زی بلار دی نه ما. نو منکر له امام سے وی قسم نشته، صاحبین وشتا. پیږي پکنه دغه شان ولاده الکه دا آزاد شده غلام زما دی، غوی د آزاد شده غلام نیم زما ولا ستانه دا وی استا ولا زما ده. مدعی له گواهان نشته، مدعی له قسم امام سی وی نشته، صاحبین وشته. پیږي پکنه رسانه شو. دغه شان حدود دي الکه تا زنا کړي و مانه د کړي گواهان نشته مدعی سره، نو مدعی معنی قسم نشته، دا اتفاقی ده. دغه شان لعان دي خزه دوی خزه و دوی ما معنی د زنا تهمت لګولې سړی وای نه می دي. مثلا تاسو پیږي کنه منکر له قسم شته کنه، نو نشته امام سی وي، دا اتفاقی ده. راشي وقال ابو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله يستحلف في ذلك كله، په دې ټولو کې با قسم نبی الا في الحدود واللعان کې منوي. هغه کې امام صاحب سمرګری دي. الکه ما تاسو ویل د استیلات صورت بیانې. استیلات دا مولا او وینځوي مولا ته چې استاز ام ولدای مته شوین ځنه ام ولدای مکمل شو آزادې ګم مولا و ام ولدا مې نه ته شوین زمي. نو گواهان نشته مدعی سره، نه مولا لقسم امام سے وای نشته، صاحبین وای شته. دا صورت دی. خود دې برعکس نه جوړیږي، نور کې برعکس و دي کنه دی چې مولا وای ته زما ام ولد یا غوي نه چې مولا ویل ته زما ام ولد دغه په اقرار سره ام ولد شو. صورت د استلات دار ان تقول الجاریه جاریه وای انا ام ولدی مولای، زم ولد د خپل مولای مواذا ابنی او دا میزوی د مولانا شوه. وان کر المولا انکار کوي لئن نو دې صورت کې لوید دال مولا کچره دا مولاو کې ثبت الاستلات ثابتيږي بل اقراره به اقرار دغه به اقرار معنی ولا التفت الى انکارها ته التفات نه کیږي. لو ما بارحال خپل مسلې تراشه صاحبین وی بدغه و صورتونه کې ول قسم شتره وای ځکه هغه وای د قسم نه انکار کول، منکر چې د قسم نه انکار کوي دا اقراري، او په دغه ټول وو صورتونه کې اقرار ټیک دی. لکه هغه کې اول څو نکاح وا خزي ول ټیک ده، بس خزه دی من اقرار ټیک دی، ټیک د رجوع دی کړي دا، ټیک د فی فی الاله دی کړي دا، دغه شان ټیک د غلام دی ما د ټولو کې اقرار سره. ما تاسو ویل صاحبانو بنظمانی چې منکر د قسم نه انکار کوي دا اصل کې سوي منکر چې د قسم نه انکار کوي دا اصل کې د مدعی د حق اقرار وي، او دی و شو د ټولو شو کې اقرار ټیک دی، نو قسم بم ورکو کوي کو ټیک د کوي نو کو بس اقرار به حساب شي. وای شو به لهما ان النقول دا انکار د قسم نه دا اقرار دی، لانه يدل على كونه كاذبا، ځکه دلالت کی بدی خبره مانی چې زه کاذب ما فی الانکار چې وسبوري من انکار ستاده داوی کولو دی کی کاذب منو، لہذا وس اقرار کوما. دا قسم نه انکار دا تشول لکه چې اقرار کی علامه قدمنو دا خبره مخکې مونږ ذکر کړه. برحال فکان اقرارا دا نقول اقرار شو، او بدلنا که اقرار نه دی اقرار نه بدل شو بس یو شو، او اقرار چې یجري فی هذه الاشیاء المذکوره وکي اقرار جاری کیږي. اقرار ټیک دی که خزه د خاون په داوا باندې وای سړی وته وي ته می خزه اقرار وکي خزه د ایماندار خپل نکاح ده، وای د سړی د داوا ایجاب دی د خزه د اقرار د قبول نکاح وشو، نو بیګي اقرار به چلیږي. کماله والاقرار يجري في هذه الاشياء لكنه اقرار، البته دا اقرار د سیده چې شوبهم بکشتره دا قسم نه چې انکار کوي دا مدعا علیه، دا اقرار د مدعی د حق د خور سره ور سره سم ده، شوبهم د دې خبرې د کېږي شي حقي خو بس اسی قسم نه کوي شوبشته کنه، او حدود په شوباتو سره ساقطي کې نو حدود کې به ولا قسم نه ور کوي، ځکه قسم نه انکار وکي نو هغه اقرار شو ټیک ده، خور سره ور سره سم ده، شوبهم ده. نو که قسم ورکی او انکار وکی کنه
انکار وکي ام حد نه ثابتېږي شبهه ده پکې نو قسم ولې ورکو بس قسم نه ورکو پوه نه شو به او لعان موږ ویلو دا به حکم د چا کې د حد کې ځکه لعان په حق د خاون کې حد قذفي او په حق د ښځه کې حد زنایي نو هغه حد دی نو که قسم ورکو او انکار وکي نو اقرار شو خو شبهه ده پکې نو شبهات سره حدود ساقطېږي نو ولې قسم ورکو نه رسوي وګورئ والحدود چې دي تندري او دا دفع کیږي بشبهات باندې او لعان په معنا د حد دی ولي ابي حنيفه رحمه الله انه بذل راشي مولي سب خبره د دې نه ده امام سیبوی دا مدعا علیه منکر چې قسم نه انکار کوي دا اقرار نه دی دا مختی ویلو بلکې دا بدل لبی دا د کم حق دا و چې کېتا زه قسم نه کوم دا درواله ورکی کړه قسم په بدل کې دا پیسې او ته تیاری ما چې درې کم دي حق ته تیاری ما چې درې کم هو قسم نه کوم بهرحال د قسم نه انکار دا څه بدل دا څه په دې ټول پوه شوي او بدل اولام د امام سی وای چې بدلې جوړ کو ولې اولاده ځکه کې اقرار کو نو به مطلب دای چې وسب پورې د چې کوم انکار کو هغه کې دروژنو او که بدلې کو دا خبرم پکې نشته به زه وسم نه منم چې استحق د خوره کې قدر وایلا وګورئ ولي ابي حنيفه رحمه الله انه نانقول دا بدل لان معه ذکر دا بدل سره لا يبقى اليمين واجب څنګه خو دل څنګه دا غزيده کنه ولي ابي حنيفه رحمه الله انه دا نقول چې دا بدل لان معه ذکر کله چې بدلو نو لا يبقى اليمين واجبا يمين به واجب نه دی او شه در کوم کنه نو قسم سره راکې یا مدا شه درواله ورکی قسم واجب پاتې نشي ځکه قسم ختم شي لحصول المقصود ځکه مقصود د مدعي هغه حاصل شي وانزاله باذلا او دا نقول راکوزول دا سړی په دې نقول کې باذل مقرر ول اولادي تدین چې اقرار مقرر کو ولی کایلا یسیر کاذبا فی الانکار دې د بار چې ونه ګرځيږي تر اوسه پورې کوم انکار کول او باغی کې کاذب ونه ګرځي والبذل لا یجري فی هذه الاشیاء وسراشي توجه دې خټول ګوري منګ وایو دا نقول چې د اصل کې سره بدل او په دې اشیاء کې بدل نه چلیږي خزبانی خوان دا وکړه تزما خزای اوس چې هغه وای چې زق نه مده خزا د سره ګوان نشته نو چې قسم نه انکار کوي امام سی وای دا بدل لیکنه نو مطلب څه شو هو بس دې خزه شو مې قسم نه کوم نو خزه ځان چاته ورکول شي هم دسي درڅه خبره مانی بدل هي کنه چلیږي او دغه شانته دی غلام شو مرکی کا بزراشه بسوتی کومي رجوع دی کړي دا اله کې پرجات کې ټول صورتونه یاد کړي ټول کې بدل نه چلیږي برحال نقول چې دا څه بدل له دغه شاو کې بدل نه چلیږي نو قسم ولې ورکی قسم فایده نشته ځکه قسم ورکی کنه او هغه انکار وکي نو بدل له بدل څه فایده نشته قاضي به فیصله نشي کولای نو قسم ولې ورکی والبذل لا يجري في هذه الاشياء وفائده الاستحلاف فائده القسم خدای چې قاضي فیصله وکي بالنقول په صورت کې نو فلا يستحلف دي صورتونه کې به قسم مطالبه نه کوي څنګه چې پیدا نشته الا ان هذا بذل في الخصومه فيملكه المكاتب والعبد بالشرع والعبد الماذون دا اعتراض نه جواب دی لګ بر وګورئ اعتراض دا دی چې دا قسم نه انکار بدل لې نو دا بدل خو یو قسمه تبرع ده کنه پیسې ورکول لې قسم نه ځان خلاصېدو کی پیسې ورکول لې نو مکاتب خدا کار نشي کولای چې چاته پیسې ورکی عبد ماذون مفت کې چاته پیسې ورکول شي نشي حالان کې کبدي مکاتب او عبد ماذون داوا وشي او بدغه صورت کې دا نقول وکي قسم نه انکار وکي نو دې ته امام صاحب ته جایز وي حالان کې دا خو بدل لې او بدل دې دوړو ټیک نه دی یعنی د دې دوړو تبرع ټیک نه ده دلته خو دا بدل تبرع ده دا څنګه ټیکه پوه نه شوي به چې مکاتب انکار وکي څه مطلب بدل وکړو او بدل خو تبرع یعنی تبرع وکړه عبد ماذون انکار وکي نو دې ته بدل وي بدل خو تبرع نو عبد ماذون څه وکړه تبرع وکړه تبرع د دې دوړو ټیک ده نه نو ولې د دې بدل ته صحیح غني پوه شوي په نو جواب کوي مولوی صاحب و اصل کې د دفعي خصومت د پاره لک شان مال ورکول لیدا او لک شان مال ورکول اب مکاتب لم جایز ده کتابت کې دا کول شي چې الله ضیافت وکي مل مستوب وکي
عبد ماذونم دا کولې چې چاله مل مستوب کې لګ مال خرچ کی دا خلک مال خرچ کولی د په خصومت د بار دلته ټیک ده الا ان هذا مگر دا بدل چره دا بدل دی د په خصومت د بار فیملکه المکاتب دا انکار نو مالک دی د دې بدل ما یادو یار الا ان هذا د نقول چي دی بدل دا بدل دی د په خصومت د بار فیملکه نو مالک د نقول جوړیږي مکاتب او ما عبد ماذون بمنزله ضیافت لکه څنګه چې من مصوب کولې شي لکشان بل اعتراض کې اوسره په بل معنی د حق دا وکی مثلا د شوفی د حق دا وکړه غي انکار کولو نو چې هغه قسم نه انکار وکي کنه نو امام صاحب ته قسم نه انکار ته بدل وي مال خرج کولو ته ویل کی نو حق کې خو مال نه دلته شي خرج کوي په سوال پوه نه شولې حق کې مال خرج کولی او تش حق دی ان بدل خو مال خرج کول وي نو دلته انکار ته څنګه بدل وي پوه شوي په جوابداري د مدعي پنځ باندې دا حق دی ټیک ده خو مدعي زین کې دا د چزما ته پورې حق پورې دی نه راکې غیبه بدله کی کوی پیسې راکې نو وي وصحته في الدين بدن کې صحت د دې بدن کې بناء على زعم المدعي وهو يقبضه حقا لنفسه والبعض لك بيه ووري مولي صحیح صورت مولانا ویلو زبد یوسف باندې داوا وکما چې پتا باندې زما قرضه د مړ اساني وای هغه انکار کوي بما دي قرضه نشتا صحیح شو نو اغله قسم دی نو چې قسم کوي من امام صاحب ته وایو دا قسم خو ته بدل غني قسم نه انکار وایم قسم نه انکار ته بدل غني نو پاغه باندې خو قرض شته دی نه نو حق بشته دی نه نو نو دې کې مال څنګه خرچ کوي څه خو نشته څنګه ور کوي نو موږ جواب کوو به مدعي خو منی کنه چې ما په پیسې پوري دي دغه حق ته راواړو نو ګوره اول وسه پورې هغه منع کوله منع او سي د منع ترک وکړلو منع نکوم را شمال له دروای لمړه بزا وصحته او صحت د نقول پدین کی دا بنا دی الازام المدعي کا نور مال نشته مدعي ګماندار چې مال می په پورې دي او يقبضه حقا به چې ول مدعي کوي پیسې ور کوي ګوي هغه خپل حق قبضه کوي لنفسي ځان د پاره والبذل او بدل چې دې معنی دلته څه ده ترک د منی وسه پورې من کوله واسترک کوي او امر المال هين او د مال کار اسانم دې کې دا جایز ده چې اول منع به منع ترک مال کې دا کیږي اول منع او به منع څه کی ترکی پوه شوي